عثمان خو مونږ ته غني وایو، عثمان غني. یو ځل یو سړی راغی، یو سړی د شام نه مدینې منورې، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاہ خلیفہ نیک لال حضرت ابوبکر صدیق صاحب لا اخو عام انسانانو غوندې جون به تیرو نو دروازه وواله، دروازه خشته وخت کولې و نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا روت نو دا ملما ورته وی د شامیم د شام نه راغلی نو هغه کور ته بوت، چې کور ته بوت نو خپل بیٹک کې یو کټ پروتو چې هغه د کجورو په بون بړېدلې، د کجورو د پاڼو نه بون جوړېږي او هغې کې مغه بون شلېدلی و. اوس هم که ستاسو خیالي نو بعضې کټې بون شلېدلي لاندې ته هغه بون ځوړند دی، بون شلېدلی و. نو مېلمې په هغه کټ کې کېنو نو مېلمه دې کې وایي بار دروازه څومره خشته او دننه غریب کرې هم نشته. مېلمه ورته څه وایي؟ وایي دا نبی علیہ السلام خلیفه ته ابوبکر زه د شام نه راغلی مو ډېر قرضدار او په ډېر لوی امید تاله راغلی، بچی نار شوي دي وږي دي، تجارت کې تاوان وشو، هر څه مې بیلل، خپل سر خو مې بیللی دی هېڅ هم نشته، الټه را باندې ډېر لوی قرض راوړېدلی دی چې زما بچي او زما ښځه نشي پوره کولی، تاله راغلی. یو خو ته امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه خلیفہ و امیر المؤمنین د مسلمانانو او بل امیر می مالدار می، دو امیر یو د مسلمانانو بادشاہ یو امیر می. نو ما سره لږ مدد وکړه بچی نار اوږې نهور دی او قرضداران مې تنګۍ د خلاصوالي درک نشته چې قرض خلاص کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی لار درته ښیم، وی لار شه حضرت عثمان له هغه ته به د خپل الوی چې زه قرضدار یم او مسلمان یم ابه دې مدد وکړي. دا ګوره یاد ساته که یو غریب سړی یو سړي له راغی او ده سره څه نو بل مالدار دی ورته وښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دقسې یو صحابي راغی او غریب نار نور وږي بل ملګري ورته ویل ورشه فلان کیله هغه به صدقه درکړي، چې هغه له لاړه هغه صدقه ورکړه نو رسول الله مبارک پرې ډېر زیات خوشحاله شوي. دقه چل بله سره نی نو بل هوښیارمول به هم نه کړه، نه شرمول هم ګناه ده. بعضې سړی چې څوک راشي صدقه نو په بل غریب یې ورولېږي، تنګولو مقصد یې دا ګناه ده. وی عثمان صاحب له لاړ شه ابه دې جت پوره کړي. وی زما خو بادشاہ سلامت ډېر لوی قرض دی د تا پسې راغلی، ډېر لوی قرض دی تا پسې راغلی. وی بچی ما سره خو څه نشته، درې ورځې وشوې بچي مې نار دی، تا بچی مګري درې زما بچی مې نار دی وږي، ما سره څه نشته، خو زه راته لاره ښیم ته ورشه عثمان صاحب لا دا زموږ د حضور پاک طریقه ده ابه دې مدد وکړي. وی ډېر لوی قرض مې دی که نه، وی ستا د سوچ نه هم د هغه سخاوت زیات دی، تا سوچ چې کوم دی ختمېږي د هغې نه بس د هغه سخاوت شروع کېږي. ته ورشه وی دلیل به غواړي امیر المؤمنین ته خو بادشاه پتا خو مې حق دی بې دلیل یې نه غوښتی شم، ابه دلیل غواړي. وی عثمان بې دلیله سخي دی، وی تفتیش خو به راپسې کوي که نه، وی تفتیش نه بغیر سخي دی. ته خو ورشه دا شامي وی لاړم حضرت عثمان رضی الله عنه دروازه مې ورته ووهله، خو چې دروازه مې ووهله نو دننه مې شور واورېده. عثمان صاحب ښځې بچو سره لګیا دی او وی تاسو په پیو کې شات اچوئ، تاسو اسراف کوئ او زیاتې کوئ. شربت جوړئ نو بعضې خلک پیو کې شات واچوي نو ویسکي پیو کې شات اچوئ دا ګناه کوئ، یا پیو کې اوبه اچوئ لسی جوړوئ غس کې، او یا که شات څکئ نو شاتو کې اوبه اچوئ لسی جوړوئ. نو تاسو دوه څیزونه یو ځای کوئ، دا جرم نه دی ګناه نه ده، دننه لګیا دی اوس بچو ته وي دا مه کوئ. دا مېلمه وي ابوبکر زیاتې دی را سره وکړو، داسې سړي ته راولېږلم چې د هغه خو کور د شاتو په شربت جنګي، بچو ته پیو کې به شات نه چې دا څه مسله ده. خیر د وروالی حضرت عثمان رضی الله لږ لیټ ولا راووت، چې ولا راووته وی مېلمه څنګه راغلی؟ یاره وایي یو مقصد له راغلی یم خو یې ووایم که نه؟ وی وایه وی زه له شام نه راغلی مسلمانه او زه تاجر وم او تجارت کې تاواني شم، خپل سر مې بیللی دی او په ما ډېر لوی قرض راوړېدلی.
نو تعالی رالم د حضرت ابوبکر صدیق نوم مې ورته وانه چې هغه راولېږل تعالی رالم مهرباني وکړه ما سره که څه مدد کولی شي وی کېنه مېلمه وی کېنولم نو پی م راوړل او شات یې م راوړل کجورې م راوړل نو ما لې په پیو کې شات واچول شربت یې جوړ او کجورې کېښود د کجورو حلوا دا مه خوره وی حیران شو چې ما باندې پی م وسکل شات دې م را باندې وسکل او د کجورو حلوا دې را باندې بېله وخوړه او کور دې بچو سره هغه وي چې دا مې وسکل وی ما ورته وی چې ما خو ستا او راته وي چې مېلمه خفه نه شي تا وروډه به خو زه له کور په باسم لږ لیټ راووتم نو مېلمه چې خفه نه شي وی دا خبره را باندې ډېره خواږه ولګېده واقعي مېلمه ته به تندې نه ترې وکړې مېلمه ته به په خوشحاله نظر ستړي مه شي وی دا ګورې سنت طریقه دي په دې ځان پوه کې ای په دې خبره خوشحاله شو وی ما ورته وی چې صاحب یو تپوس ته نه کوم تا خو دننه ماشومانو سره په دې شي جنګ کوو چې پیو کې به شات نه او ما له د 3 سیزونه راوړم د پیم دې پکې شات واچول هم دې را باندې کجورو حلوا خوړ دا وایه وی ما ته وی چې ما له خدای مال را کړی دی دولت خدای را کړی دی نو دا یې تا مې شربت ته پی وسکو او کجورې خو دا مال دولت ما له خدای دې له نه دی را کړی چې زما بچي دې پیشوی شرط کوي دی له نه زما بچی به گزاره کوي دی له نه دی چې زما بچي دې پیشوی شرط وکړي دی له دی چې زه پې د مسکین فقیر مدد وکړم د شام نه راغلی چې ستا مدد وکړم وی بس پوه شم چې مسله خو که خیر یې سمېږي څنګه راغلی مېلمه دقسې مال مې هر څه بایللي دي قرضدارې شوي راغلی م که د خدای په نوم څه مدد دې وکړه وی غلام ته یې اواز وکړه ای لکه راشه ورشه هلته اوښ تړلی دی په هغې خوراک سامان جامې مامې هغې پوی که پټه او د ناست صاحب اوښ ډک د سامان راکړه ما ته وی دا ونیسه ځکه ورته دې کې جامې هم دي دې کې د خوراک سامان هم دی دې کې هر څه دي وایي ما چې صاحب زه چې سره راغلم هغه غواړم ما باندې 3000 اشرفی قرض دی دا خو مې د بچو خوراک شو 3000 اشرفی را باندې قرض دی دا هغې نه راغلم وی راته وایي چې بچې په دې اوښ کې مې خزانه درته ایښودله 6,000 پکې پرتې دي 3000 دې قرض شو او دا د بچو خوراک سامان شو وګیدي او 3000 باندې الله خپل تجارت شروع کا اوهو وی مې چې کاکاجي دا اوخ وی اوخ ته پیاده راغلی په دې بسور شام ته لاړ شي مې دا اوخ بدله بیا څوک راولي شام ته دا سامان په اوخ یو سم اوخ بدله څوک راولي وی بچي اوخ هم ستا ډېر خوشاله دې ته غني وایي دې ته سخي وایي سخا دې ته موږ هم سخا کړ هاي 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 هلکه چای به تورس کې که شنې سخي د چې ورشه کور ته تورې بس کې که شنې بس مړه دې ته زه په پښتنو کې ټیزن سات وایم دا ټیزن سات تورې بس کې که شنه اوسه سات دی شنه پکې چا راوستی شنه خو خلک سي خو ډوډۍ پسې اسکي ډوډۍ راوړه ادمون شیخ صاحب شهید رحمت الله علیه هغه وی یو سړي د چاوي تورې بس کې کښنې هغه اول به تورې وسکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو بیا به پسې شنې وسکو د دې جواب دقه دی تورې کې کښنې د دې مطلب دا زمون سخا او زر به ته وایي یاره پې خو نشته نو وی سره به وسکو ته ګوره بیا چې بیا پې پیدا کړي او که نه پیدا کړي او بای سړی د مېلمه په مخ کې بچو ته غصې کوي د مېلمه مخ کې بچو ته غصې کول خدا مطلب دا خو مېلمه په سر والي هغه هوښیاري بس پېدی شي چې سړی پکې نه دی نه دا باندې وی چې دا اوس مې د پړي نه ونیوه نو مې شکریا ادا کړه حضرت عثمان شکر ستا زه شکریا ادا کوم شکرا لک ستا شکریا ادا کوم وی ما ته وی زما شکریا ما ادا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کوه وی ما ورته هغه نو یاد کړی زما شکریا ما ادا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کا چې زما هم د ثواب موقع پیدا کړه تا هم د ثواب موقع پیدا کړه وی میں چې ته څه خبرې چې دا ابوبکر را لېږلې وی نورو خبرو کې ګوتې مه وه زه په مخه زما به هم ثواب وشي او ستاسو به هم کار وشي او ثواب نه وشي